بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to شفای صحت ټیپس. شفای صحت ټیپس چینل ته ستاسو پر راتګ تاسو ته هرکلی وایم او ستاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو تکلیف وکړو او زموږ شفای صحت ټیپس چینل ته حاضر شو. مینوالو شفای صحت ټیپس چینل نه یو وارې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. زما خوږورونو او زما خوږو مینوالو، نن به انشاءالله معدې باره کې خبرې اترې کوم چې معده کې ډیفیکټ یعنی نقصان او خرابتیا په څه وجه راځي. نو په دې وجه موږ تاسو له پکار دی چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورو چې موږ تاسو ته پته ولګي او خبردار شو چې کومو اسبابو سره معده کې خرابتیا او پیدا کیږي چې د هغې نه پوره احتیاط او پرهیز وکړو. مینوالو خپل مین ټاپک لرازم، خو اول د هغې نه وړاندې ستاسو په خدمت کې گزارش کوم چې زموږ شفای صحت ټیپس چینل ضرور سبسکرایب کړئ او شیر کړئ او ډېر لایک کړئ او د ګنټي والا نشان باندې زور کړئ چې زمونږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته په اسانه او د ټولو نه مخکې ملو شي. ستاسو ډېره مننه او شکریا ادا کوم. مینوالو معده زمونږ ستاسو په جسم کې یو ډېر لوی کردار ادا کوي. دا ظاهره خبره ده چې جمله اعضاء د غذا او د ټولو اندامونو د خوراک معده متکفل او ذمہ دار ده. ولې چې هر یو اندام ضرورت په وخت کې براه راست خپل غذا نشي طلب کولی، بلکې د هر عضو لپاره د خوراک تنظیم په معده لازم دی. دغه وجه ده چې کله په معده کې څه خرابي پیدا شي نو ټول اندامونه د غذا نه رسیدو په وجه یو حد پورې ډیله او بیکاره شي. په دې وجه که چېرې د معدې خرابي ته ام الامراض یعنی د مرضونو مور وویل شي نو دا به خلاف قانون نه وي، چونکې د معدې په تندرستۍ او سلامتیا باندې د انسان تندرستی او قوت طاقت قایم وي. چې کم خلق غواړي چې صحیح او تندرست اوسیدل غواړم نو هغوی د لومبۍ د معدې حالت د درست ساتلو کوشش وکړي. د معدې خرابتیا اکثر د بدهضمۍ په وجه پیدا کیږي. د په وجه چې کومو سببونو سره معده کې بدهضمي او خرابتیا پیدا کیږي د هغې نه انسان له پوره کوشش پکار دی چې د هغې نه پرهیز او احتیاط وکړي. د بدهضمۍ پیدا کېدو اسباب دا دي چې څومره لوږه وي د هغې نه زیات خوراک کول، یعنې ډېر خوراک کول یا بسیار خوري کول، دې نه علاوه غلیظ او سخت خوراک کول، او چې معده کې یو خوراک نوي هضم شوی او د پاسه پې بل خوراک کول، کچا یعنی چې پوره صحیح طریقې سره نوي پاخه شوي هغه غذا خوړل، په ډکه ګېډه څه سخت او دروند حرکت یا مهنت خواري کول، روټۍ نه پس فوراً اوده کېدل یا خوراک کولو نه پس ضرورت نه ډېرې اوبه څښل، خصوصاً یخې اوبه څښل وغیره داسې اسباب دي چې د هضمې په فعل او کار کې خرابي پیدا کوي. نو بدهضمي او د معدې نورې بیمارۍ ته جوړې شي. نو حافظ صحت یعنی چې څوک د صحت حفاظت کول غواړي هغوی له پکار دي چې روټۍ خوراک په دوران کې چې لا 2-3 نوڼو اشتها او خواهش باقي وي چې د دسترخوان نه خپل لاس او ځان کابو کړي. مینوالو دا د تجربې خبره ده چې ډېر خوراک والا بنده طاقتور کوي او غټ نشي کېدی، بلکې چې کوم خلک د لوږې د ختمېدو نه نوڼۍ دوه مخکې د خوراک بس کولو عادي وي نو د هغوی صرف صحت ښه نه وي بلکې د هغوی بدن معتدل غذا نه پوره طریقې سره فایده حاصلوي. مینوالو امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي او په دې خبرو به د عمل کولو پوره کوشش کوئ. د ویډیو متعلق مونږ سره کمنټس کې خپلو خیالاتو اظهار کولی شئ. مینوالو خپل رب نه مې دعا ده چې الله تعالی مونږ تاسو له روغ جوړ صحت راکړي، ځکه چې روغ صحت لوی غنیمت دی. خوږو مینوالو بل ویډیو کې به انشاءالله ملاویږو. اوس تاسو نه غواړم اجازت د لوی الله په امان.